به هر حال دا به راتلونکي وخت ثابتوي چې طوفان اقصی د مانکي د خوړ نه د وادیانو نه د طوفان د اوچت شوی طوفان هغې د جمعیت سیاست کم طرف ته بوتلو د نوښار سیاسي فضا هواګانې هغه کم طرف ته بوتلی. السلام علیکم ګرانو کتونکو تفهیم ګرانو کتونکو ما سره موجود دی زما ملګری فضل نبیم. مونږ مانکي شریف کې موجود یو. د مانکي شریف خوړ کې دا تاسو ته بخکاری د مونږ په بیک باندې سټیج نه راکوشو او بدقسمتۍ نه مونږ تاسو سره لا یو هغه ځای نه نشو چې مونږ وعده کړې وه چې مونږ به اپډیټ درکوو خو د هغې نه پس مسلسل نیټورک هغه معطل و تر اوسه پورې لا نیټورک نشته. نو جلسهګانه وتونه مخکې مونږ وی چې یو دوه خبرې په دې باندې وکړو. مولانا فضل الرحمن قائد جمعیت هغه دلته خطاب وکړو او دې جلسې ته اکرم خان درانی او نورو قائدینو هم هغې خطاب وکړو. جلسې اعتبار سره که مونږ ووایو د مانکي شریف کې چې څومره جلسې شوي دي نو دلته کې ډېرې خاص جلسې شوي دي. بلاول بټو زرداری او عمران خان او په دې ځای کې او دقه خلق دي دغه مشران دي. سټیج بدلو او پارټي بدله وه جنډه بدله وه او همغه اکټران همغه نو مونږ په دې خبره کوو چې جلسه تقریبا چې دې کې تعداد څومره او د تعداد تاخیر سره هم شروع شوه او جلسه کې چې کم توقع و د زمونږه او کومه د دې ټیمپو او کوم دغه والا شروع کوم تیاریانې شروع وي نو هغه حد کې جلسه کامیابه نه وه او د هغې دا فوټیج به مونږ تاسو سره شیر کوو. تاسو ته په سکرین ښکاري. فضل نبي ته به څه ویل لکه مونږ خو دا څلورمه جلسه ده په دې خوړ کې چې کله دلته نېشنل پارټۍ والا اعلان وکړو د پرویز خان کور مخې ته مونږ جلسه کوو او پرویز خان وزیر اعلی په 2016 کې اکتوبر میاشت غالبا دلته هغوی خپل د ټول ضلعې بلکې مردان همداسې و بالکل همداسې و سټیج هماغه سټیج لیک صرف هغه طرف نه خو نور هغه ګراوند هم دا دی سټیج دا دی. مونږ بیا هغه کوریج وکړو هغه وخت هغه جلسه په هغه شان وه. بیا هغې په ضد باندې چې کوم دی هغه پرویز خان هغه وخت وزیر اعلی و په نومبر د مخې جوړ هم نومبر میاشت وه هم غالبا 30 داسې خوشه نومبر میاشت وه 2016 کې هغه جلسه وکړه. هغه جلسه یقینا کامیاب جلسه وه. د عمران خان اکروډ او دغه هغه ډېر سټیج لري او ډېر کامیاب جلسه وه. اینه بعد چې بیا کوم دی عمده دغه چې کوم دی په سټیج باندې ناست دی جمعیت العلماء اسلام کې شامل شوي دي احد خټک او لیاقت خټک هغوی د دغه نه تحریک انصاف نه مستعفي شول او پیل پارټۍ کې هغوی خپل شمولیت وکړو. نو بلاول بټو چې کوم دی هغه راغو او هغه په 2021 کې غالبا هم د نومبر غالبا د نومبر میاشت وه. همدا موسم و دا نومبر میاشت وه غالبا 16 داسې نومبر 2021 کې یخني هم دا موسم هغوی دلته غټه جلسه وکړه. پیل پارټۍ د ټولو دغه مردان د ثوابۍ د خلکو راغوښتي او یقینا کامیاب جلسه وه. نن بیا هغه جلسه چې کوم ده په هغه دغه باندې دغه چې موږ دغه وایو هماغه کسان هغوی صرف جنډه بدله کړه هماغه دغه وکړه خو هغه شان مطلب چې کوم تیاری موږ دغه کړو لکه دلته مختلف ایجنسیانو سره موږ خبرې وکړو هغوی ویل چې چا 3000 چا 4000 5000 حده پورې لاړه خو چې کم فیګر موږ راغونډو نو هغه فیګر د 2500 نه زیات فیګر دلته نه ښکاري. 3000 پورې لکه دغه 1700 1800 کورسۍ وي او هغې نه بعد چې کوم خلک ولاړو هغه دغه یقینا هغې خو ډېر کم موږ ځکه مخدو چې کوم دلته موږ ویلي وو څنګه چې موږ مخکې دا خبره کوو چې دلته هغه شان کارکونان تنظیم هغه تنظیم اهلکار چې کوم دی هغې هغه شان کار نه کړی ځکه جمعیت العلماء دلته غټ اوټ دی. تحصیل بلدیات الیکشن کې تاسو ګورئ دلته دې الیکشن کې تاسو ګورئ کم اوټ دی مطلب د 1 لک زیات اوټ هغې په بلدیاتي الیکشن کې هغې اخیستی دی د دوه تحصیلو درې تحصیلونو چې موږ جمع کړو خو 1 لک اوټ باندې دا جلسه او د 1 لک په نسبت باندې دا اوټ دغه چې کومه جلسه چې کوم دی دا هیڅ جلسه نه ده. ګرانو کتونکو نو په دې خو بیا هم شکر الحمدلله موږ په دې شکر ادا کوو چې سکیورټي پورامن طریقې سره او د هغې ضلعي انتظامیه چې کوم دی موږ هغې ته داد ورکوو چې سکیورټي سخته وکړه ځکه چې په ټانګ کې نن څه کېږي نن په ډېر رسول خان کې څه کېږي نن په هر ځای کې چې کوم الله تعالی او خاص جمعیت العلماء دغه ته ټارګټ دی لکه باجوړ کې څنګه ټارګټ دی څنګه سکیورټي لحاظ سره دا ډېر ټف دغه بالکل. ګرانو کتونکو پورامن جلسه وشوه ښه طریقې سره وشوه او
ښه په امن و امان باندې وشوه او زمونږ چې کم فرض مونږ تاسو سره وعده کړې وه چې مونږ به تاسو ته لمحه بلمحه رپورټ درکوو نو هغې کې یو رکاوټ انټرنیټ راغو. به هر حال چې کم د موقع کلیپونه دي مولانا صاحب خطاب دی هغه به هم تاسو ته په دې شیشه باندې درځي او څنګه چې زما ملګري وي چې کومه ووټ د جمعیتو کم تحریک د جمعیتو د هغې لحاظ سره مونږ چې کومه خدشه ظاهره کړې ده نو د جمعیت سیاسي چې کوم صورتحال دی او د تنظیم او دې کې چې کوم هغه خلاف پیدا کیږي د کارکون او د تنظیم ترمنځ او دا کم دلته کې نن حرکت او کوه تعداد څومره زه بل خبره کوم هغې باندې مونږ سوال کوم یو مختصر سوال کوم ځکه دې وخت بس چونکې نیټ هم دې مسله ده او لیټینګ هم ځي یو سوال کوم لکه دې ټول نوخار راغونډي نو ستا د خپل نوخار کېنګي غټ علاقه ده تاسو نو شرکه علاقه نو ته د مانکي د دومره زور څه مطلب دا چا د زور ښیي موږ په دې سوال صرف نه پیږو چې مانکي زور چا ته ښیږي دا جلسه چې دین خلانکي د خلکو د تکلیف دی لکه ته نوخار ناراضي ته نو شرکه لا ناراضي ته کېن ناراضي ته کوړي ناراضي نو څومره غټ تکلیف ودا کوي هاتي کې دان نو موږ دا وایو دا جلسه فرض کې تا په ګروند آلته کول اخته پر کېنګي کولا نو یقینا دې کمه بنیادی طور باندې جمعیت په تنظیمي هغه ساخت نن یو زبردست گزار شوی دی راتلونکي وخت کې دا مونږ دا سخته خبره دا ترخه خبره دا مونږ په مختلفو موقعو کې په مختلفو جلسو کې خدا د کارکون د زړه اواز می دا د تحریکونو اواز او دا د سیاسي ورکرانو هغه اواز او دنه نه چې کوم اواز راځي نو هغه زمونږ خلو ته راځي نو به هر حال دا به راتلونکي وخت ثابتوي چې طوفان اقصی د مانکي د خور نه د وادیانو نه د طوفان د اوچت شوی طوفان هغې د جمعیت سیاست کم طرف ته بوتلو د نوخار سیاسي فضا هواګانې هغه کم طرف ته بوتلې نو د دغې به مونږ انتظار کوو بیا به ملاقات کوو.